أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د پاکستان غیرتمندو مسلمانانو ورونو السلام علیکم. پښتنو، بلوچانو، سمجانو او پنجاب والا او نور چې کومه مذهبي پلټو والا دي، کم غیر مسلمه دي په پاکستان کې چې کم دننه اوسېږي، دا هغو ته خواست کوم چې امریکا به موږ دا قرضه یادوي او عمران خان صاحب وایي دومره قرضه ده. نو د اوسه نه څومره سیاستدانان پر پاکستان تیر شو، لاړه تورو خاورو له د چا نه قرضه واخیسته. عمران خان صاحب وایي چې د قرضې ورته د سره نه ونه وایي چې قرضه در کومه، قرضې مرضې نشته او نه د چا قرضې منو. بایي موږ ته چې کوم 1800 شیزونه تک رانه د ښار ځان کا د ولږي نه خلک مړ شو وروره، او 2 میاشتې د حکومت ونه چلاو. دا ځان کا چې عوام خوشحاله شي او امریکې د صفا وایي قرضې مرضې نشته، قرضدار چا وجلې ګلې ودا د دې شی چې قرضې چا ونه مني او بایي خپل ملک چلاو خو په سور سار کې 15 کاله. Hello, Mr. Numan, please. او زما ته دغه اپیل دی چې د سر نه روپۍ قرضه ونه مني او دا کومه میخي چې د خرڅ کړي دا پیسې راغونډې کړه په دې غریبانو تسلیم کا اوري چې دا غریبان خوشاله شي. غریبان ډېر سخت په بوره حالات کې دي، د ډوډۍ درک نه لګي، بایي تیل څوک نه اچوي، دلته کرایې نه په موږ پسې خېږي د پمپونو، او ډېر حالات ګډوډ دي وروره. تښتېدو له راغلي وګوره میاشت 2 لوه شوې. نو زمونږ ته اپیل دی جناب عمران خان صاحب چې امریکې ته دې قرضو لاپې مه کوه، دا انګریزان دي چې دې ورته خوله ولوشله نو بیا یې درنه اخلي. که په زور یې به دغه خو ته ورته صفا ووایې نه منم چې چل دې ورکړي د هغه نه یې غواړه اورې. صفا ورته دا ریکویسټ وکړه او د سره نه دا خبره ونه منې د دوس اورې، او چې قرضې غوښته بیا په ټایم ګورو اورې. او که اوس خپل عوام ولې تباه کوې؟ مهنګایانې ټماټر په 180 کیلو، بینډۍ په 120 دومره څه به کوو؟ چرګ هم ګران دی 370 ورته وختو. نو دغې اوبو کې به توده ډوډۍ به پکې ماته وخورو بیا وروره. نو بایي په دې که زما څوک منتفق وي نو دا بار شیر کوي او د چا قرضو ته مونږ جوړ نه وي ولې ورکولې؟ یو به یې خېټه مړه کړله نور د ولږي نمبرې اورې. جان السلام علیکم. بس بای